تعالی فرمای چې ما انسانان او پیرانان صرف د پاره د عبادت پیدا کړي دي. په بل آیات کې الله تبارک و تعالی فرمای ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، چې الله پاک د مؤمنانو سره د دې ځانونه او د دې مالونه رانیولي دي په عوض او په بدله کې د جنت. یعنی د مؤمن مسلمان ځان او د مؤمن مسلمان مال دا د الله دی. الله به په بدله کې دته جنت ورکي، دی به په بدله کې خپل ځان هم ورکي، خپل مال به هم ورکي. نو د دې صدا معلومې شي که چیرې الله پاک 24 غنټې یعنی ټوله زمانه پر موږ باندې عبادات لازم کړی وای چې تی به عبادت کوي د الله پاک ته عبادت سما سوا بل به یو کار نه کوي، هم دا څه د ظلم خبره نه و، ولې دغه عوض چې د انسان ته ملاوي جنت دی. لیکن دا د الله پاک ډیر فضل و کرم دی پر انسانانو باندې چې الله پاک د انسانانو ځانونه او مالونه په عوض د جنت کې د دې څه اخیستي دي. لیکن د هغه سره سره الله پاک دې ته اجازه کړې ده چې د عبادت سره سره خپل ضرورت د زندګي هم پوره کوي. لکه انسان چې د خپل رزق نفقه د بچان دپاره ګټي یا نور داسې کارونه ورسره کوي چې هغه عبادت نه. نو د انسان د زندگی اصل مقصد چې دی دا عبادت دی. لیکن الله پاک بیا د عبادت لپاره یو مخصوص ورځ پیدا کړې دی چې انسان ته د خپل د زندگی هغه مقصد ور په یاد شي چې زما مقصد د زندگی څه دی، زه الله پاک دې دنیا ته د څه لپاره راستولی یم. په هغې کې لکه د روژې مبارک میاشت ده، د اختر ورځې او دا رقم د جمعې ورځ هم ده. د جمعې ورځ هم الله پاک د عبادت لپاره پیدا کړې ده. دا ډېر فضیلت لري، ډېره د فضیلت ډکه ورځ ده. لکه مخکې هم موږ فضیلتونه بیان کړي وو، آینده به هم بیانو. نو چې کله د جمعې ورځ راسي دا ډېر د فضیلت ورځ ده. انسان ته هغه مقصود ور په یاد چې د کوم مقصود دپاره الله پاک زه پیدا کړی چې هغه مقصود عبادت دی. د جمعې لمونځ دا فرض عین دی. په قرآن عظیم شان سره هم دا ثابت دی، په احادیثو متواتره سره دا ثابت دی، او په اجماع د امت سره هم دا ثابت دی چې د جمعې لمونځ دا پر شهر والا باندې، پر هغه خلکو باندې چې د هغو ضرورت د زندګي پوره پر هغو باندې فرض عین دی. او څوک چې د جمعې د لمانځه څخه انکار وکړي العیاذ بالله دا کافر دی. او څوک چې بغیر د عذر څخه بلا د ضرورت څخه د جمعې لمونځ پرېږدي، ناجوړی نه څه عذر نه ورته پیش، دا ګناهګار دی، فاسق دی. په حدیث شریف کې د جمعې د لمانځه ډېر زیات فضیلت راغلی دی. په روایتو کې راځي د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ سره روایت دی، وایي که څوک په ورځ د جمعه یعنی مؤمن مسلمان که په ورځ د جمعه یا په شپه د جمعه وفات سي، الله پاک په د قبر د ازمایش او د فتنې څخه وساتي. د قبر د ازمایش او د فتنې څخه مراد څه شي دی؟ د قبر د ازمایش او د فتنې څخه مراد د قبر سوال دی چې نکر او منکر به د انسان سره سوال کوي چې انسان وفات سي، بیا قبر ته دوی فرشتې راځي، بیا د انسان سره سوال کوي من ربک، ستا رب څوک دی؟ من نبیک، نبی دی څوک دی؟ ما دینک، ستا دین څه دی؟ نو په دغه سوال جواب کې به الله پاک دا مؤمن مسلمان ثابت قدمه کې کوم مسلمان چې د جمعې په شپه یا په ورځ باندې وفات سي. یا د قبر د فتنې څخه مراد د قبر عذاب دی چې څوک د جمعې په شپه یا د جمعې په ورځ وفات سي، هغه به الله پاک د قبر د عذاب ساتي. او د هغه رقم په روایاتو کې راځي چې د جمعې ورځ دا د مؤمنانو دپاره د اختر ورځ ده. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای زه ناست وم، ما دا آیات د قرآن عظیم شان تلاوت کوي چې الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، چې دا د قرآن عظیم شان آخرنی آیات په حواله د احکام سره چې نازل سوی دی چې الله پاک فرمایي چې ستی دین نن ورځ ما پرتی مکمله کی او پرتی باندې ما خپل نعمت پوره کی، خپل نعمت می تی ته درکړي او ستی دپاره مې دین اسلام به تور د دین دا وګرځوي.
و یو يهودي ناستو ما ته وویله که چیرې پر موږ یهودو باندې دغه آیات نازل سوی وای نو موږ به دا ورځ د اختر د ورځې رقم لمانځلی. ما ورته وویله چې دا ورځ خو د 2 اخترو په ورځ دغه آیات خو د 2 اخترو په ورځ باندې نازل سوی دی. یعنی دا آیات چې نازل سو یو د عرفات ورځ وه چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک په حجة الوداع کې د عرفات پر میدان باندې ولاړو دا آیات نازل سو، او بل د جمعې ورځ وه. یعنی د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه مقصد دا و چې دا ورځ خو اوس زموږ دپاره د اختر ورځ ده، د جمعې ورځ د مسلمانانو دپاره د اختر ورځ ده. ګرد صفا کالي واغوندي، ښه غسل وکړي او راسي د الله په حضور کې د الله پاک عبادت دا چې دی ادا کوي. او د هغه رقم د عرفات ورځ هم د مسلمانانو دپاره د اختر ورځ ده چې د تمام جهان مسلمانان دا سره راټول سي او د عرفات په میدان کې د الله په حضور کې په زاري او د الله پاک عبادت باندې مشغولي. او څوک چې د جمعې لمونځ نه کوي د هغه په باره کې ډېر سخت وعیدات راغلي دي. په حدیث شریف کې راځي چې د حضرت عبدالله ابن عمر او د حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه سره روایت دی. هغه فرمایي وای که څوک د جمعې لمونځ بلا عذره ترک کړي، الله پاک په داسې کتاب کې منافق ولیکي چې هغه کتاب نه میټاویږي او نه هغه کتاب چې دی بدلیږي، چې مراد دغه اعمال نامه ده. نو د جمعې لمونځ پرېښول پر دې باندې دا سخت وعید راغلی دی چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې که څوک د جمعې لمونځ بلا عذره پرېږدي، الله پاک په داسې کتاب کې منافق ولیکي چې هغه کتاب نه میټاویږي او نه هغه کتاب بدلیږي. دا هغه کتاب څه مراد د انسان اعمال نامه ده. که څوک په یوه روایت کې راځي چې 3 د جمعې لمونځونه پرله پسې پرېږدي، په دا روایت کې یو د جمعې لمونځ چې بلا عذر سړی پرېږدي، الله پاک په اعمال نامه کې منافق ولیکي. او نفاق دا ډېر ملعون صفت دی چې د انسان سره منسلک سي، د انسان سره مشلیږي. او دغه رقم په بل روایت کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي وای زړه مې دا غواړي چې کم خلک د جمعې لمانځه ته نه دي راغلي، زه د جمعې د لمانځه دپاره بل سړی مقرره کړم چې هغه خلکو ته د جمعې لمونځ ورکړي. او څوک چې د جمعې د لمانځه دپاره نه دي حاضر سوي، زړه مې دا غواړي چې د هغو کورو ته ور واچوم. یعنې دا دونه سخته ګناه ده او دونه سخت وعید د دې په باره کې راغلی دی. او دغه رقم د جمعې په ورځ باندې سنت اعمال دا دي چې د جمعې په ورځ به انسان بریتونه کشنی کوي، او د جمعې په ورځ به انسان نوکان چې دا کشنی کوي، او غسل به کوي د جمعې په ورځ باندې. او د جمعې په ورځ به انسان پاکي کپړې اغوندي یا نوي کپړې به اغوندي، او بیا به د جمعې لمانځه ته راځي او خوشبو به لګوي. نو په روایاتو کې راځي حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک وفرمایل چې څوک د جمعې په ورځ باندې غسل وکړي، پاکي کپړې واغوندي، خوشبويي ولګي، او بیا د جمعې لمانځه ته راسي او د جمعې دور او خطبه دا په خاموشي سره واوري، او بیا د امام سره لمونځ وکړي، د جمعې لمونځ ادا کړي، نو الله پاک په د ابل جمعې پورې د ټوله ګناهونه ور وبخشي، او 3 ورځې به نورې مزیدې پر دې ور زیاتې کړي. دا په دې وجه چې الله پاک ته یوه نیک عمل بدله چې دی هغه 10 نیکیانې ورکوي. یعنی چې دا یو د جمعې لمونځ وکړي، یوه جمعه خو به نوره په مستقبل کې الله پاک د ګناوې وربخشي، او بل دا چې د هغه سره به 3 ورځې نور الله پاک چې دی د ګناوې وربخشي، یعنی 10 ورځې به الله پاک د ګناوې په مستقبل کې وربخشي. د ګناو څه مراد صغیره ګناه ده، صغیره ګناوې چې دی دا په اعمالو سره بخښل کیږي، کبیره ګناوې چې دی دا په توبه سره بخښل کیږي، په اعمالو سره نه بخښل کیږي.